جبريل عليه السلام ته ما سره یو فرشته راغلی ده چې هغه اسمان نه په لومبي ځل راغلی ده، دې نه مخکې هغه اسمان نه ده راغلی، اجازت غواړي وی داخل دي شي. هم داخل شو. فرشته ورته وایي چې زه خو راغلی یم، الله تعالی اختیار درکړی دی د دنیا ژوند دې خوښ دی که الله له ځئ، دنیا دې خوښه ده که الله ملاقات دې خوښ دی. اوس پیغمبر له دا یو قانون دی چې الله پیغمبر له د مرګ وخت اختیار ورکوي، دا د هغې یو عزت دی. نور پیغمبر ته چې وایي خدای له ځئ که دنیا، پیغمبر په دنیا بیا څه کوي؟ نو رسول الله مبارک حضرت جبریل ته داسې نیغ وکتل د مشورې په توګه، ملګری دی که داسې ورته یې وکتل. نو جبریل علیه السلام ورته وایي چې اختیار خو تا له الله درکړو، ان الله یتشوق الی لقائک، خدای پاک ستا ملاقات ته ډېر شوق کې دی. نو اوس خوښه دې خپله ده. رسول الله مبارک فرمایل اللهم الرفیق الاعلی، اے الله ته زما لوی ملګری وي. زه پوه شم چې اختیار میلاو شو، مونږ یې وخت نه کړو او الله یې خوښ کړو. او فرشتې دوی امضل امریکا، کار دې چالو کا. عائشہ بی بی فرمائی نور پوه نه شو، دا نیم آیات یې ولوستل، اشهد ان لا اله الا الله ان للموت سکرات. دا ګوته مبارکه اسمان ته اوچته کړه، اللهم رفیق الاعلى، اللهم على الذين انعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. دا ګوته مبارکه اوچته کړه، یو خوشبو به محسوسه کړه. نور پوه نه شو، لاس مبارک یې ښکته کړه، روح لاړ. صحابو ته چې پته ولګېده بس صحابو باندې هیبت شو. حضرت علي بېهوشه شو او بېهوشه دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاڑا شو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دماغ و دانگ او تورے واغشتو جماعت کی ادرید وی منافقان ہوئی کہ رسول اللہ مبارک وفات شوے دے، اگا وفات نرے ادا اللہ ملاقات لتلے دے، لکہ سنگ کی موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور دا اللہ ملاقات لتلے ہو. اور عزیبہ و کم منافقین چی وئی کہ دا رسول اللہ مبارک وفات دے دما پدی تورا بدی سر ہوئی کہ چانا میں وورے دل چی رسول اللہ مبارک وفات دے زب پوشا دما تورا پوشا یا غگ نکو التجاڑی خلق التجاڑی التجاڑی. حضرت ابو بکر صدیق پس اطلاع لارا اراغی چراغی نیغ رسول اللہ مبارک کوٹے دننا یو صادر پہ حضرت جبریل اچولے ہو، صادر اوچت کا اوچت ایک رسول اللہ مبارک مجور پریوت کل ایک وا صفیہ وا خلیلہ تبت حیا و میت. اے زمان خوگا مرگری، اے زمان کلی دوستا پا جن سخ کلے و پا مرگ سخشتے موہ نبوتو کا دغنو پا تندی مانے خکل کا او بار روت دا گل رزوان تقریبا 10 بجے ٹیمو بار چروتنو عمر دوے کینا آغا نکینا استے دا قلتا میراب کیوں دری دا ویلانے اکو من کان یعبد محمدا
فإن محمدا قد مات. د څوک د پیغمبر علیه السلام عبادت کوي هغه وفات شوی دی. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. څوک د خدای عبادت کوي نو خدای ژوندی دی نه مري. او بیا دا آیات وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یا نبی کریم محمد صلی الله علیه وسلم الله رسول دی. هغه نه مخکې ډېر رسولان تللي دي دی به مري. که دی وفات شو تاسو به په پوندو واپس ځئ کفر ته. بس خلک پوه شو. صحابه و هدایت خو مخکې نه نازل و، موږ به مانځه کې لوستو خو ير شوی مو. بس ټولو خلکو د آیت په خولې لګیا دی وایي. زما وروڼو لویه صدمه وه، لږه نه وړه نه. حضرت انس وایي په کومه ورځ چې رسول الله مبارک مدینې ته راغی هر شی روښانه و. او په کومه ورځ چې رسول الله مبارک دنیا نه لاړ زموږ لاسونه لا د هغه د قبر په خاورو کې لید پید و چې هر څه تیارو بیا هغه رڼا نه وه. کومه رڼا چې به موږ لیده. دغه ورځ هم تېره شوه ځکه جنازه به دوه درېو کسانو کوله. چا وې مدینې مقبرې ته قبرستان ته وړو، چا وې شام ته وړو. حضرت ابوبکر صدیق وایي ما د رسول الله مبارک نه اورېدلي چې کوم ځای خدای پیغمبر نڅا وویسته دغه ځای والا خدای خوښ کړي همدلته یې دفن کوو. نو هغه ځای نه بستره مبارکه اخوا کړه هلته یې والا قبر وکړ او د چهارشنبې شپې ته دفن شو. ځکه دوه درې کسه به تلل او جنازه به کول. آخري جنازه حضرت ابوبکر صدیق کړې. غسل والا حضرت عباس ورکړی دی تریو. دا غزوې د قسم او فضل ابن عباس اسامه ابن زید دا ورسره و. انصارو کې یو کس ورسره و. دی والا غسل ورکړی دی. غسل یې چې ورکاو وی جامې ته لرې کو غسل ورکو که سره د جامو ورکو. یو غیبي اواز د کوټې د ګوټ نه راغی چې رسول الله مبارک به د جامو سره لمبوي، جامې به نه لرکوي. بیا چې کله دفن شو چهارشنبې په شپه حضرت انس وایي موږ سه خاورې واړولې بار روان و چاریات یې راسره وې. حضرت فاطمه ولاړه وه. موږ لار کې ولاړه وه. ما ته ویې انسه خوند دې درکړه. ډېره مړونه خوشحاله شو چې د خدای په رسول هم خاورې واړولې. موږ غږ نه کوو. زما وروڼو موږ له دا لوی درس دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته الله راولېږه، دنیا پې روښانه شو. اوسه پورې دا زموږ ایمان او اسلام د هغې د برکته دی، دا دین د هغې د برکته دی. الله پہ ډېر لویه ګمراهي ختمه کړه، لویه تیاره پې رب العالمین ختمه کړه. او بیا چې کله د هغې د دنیا نه ضرورت ختم شو الله ځان ته وبلوي لاړ. 63 کالو په عمر کې. دغه رنګې موږ به یو ځل د دنیا نه ځو. رسول الله مبارک نه خو الله لوی کار واخیست، هغه صحابو نه خو الله ډېر لوی کار واخیست. موږ به څه کوو؟ موږ نه به څه کېږي؟ ای دنیا نه لاړل موږ له به سفارش کوي انشاءالله. الله دې هغې سره موږ او د کوثر په غاړه باندې ملګري کړي.